سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. د بنی اسرائیل د هجرت نه بعد احوال ذکر کېدلو د دې آیاتونو وضاحت لومبنی په اړه باندې ذکر چې څه وخت دپاره دوی میدان تهی کې اوسېدل، الله د سوري د څښاک د خوراک انتظام ولو. دوی د هغه نعمتونو ناشکري وکړه، همیشه دپاره موږ یو خوراک نشو خوړلی. لن نصبر على طعام واحد، دغه یوه نوعه د سهار او بېګاو د پرونو میاشت او کلونه تېر شول دغه غوښې خورو، لہذا موږ دپاره سبزیانې پکار دي چې کوم ځمکه راټوکوي. نو الله موسی علیه السلام ته وویې بیا تاسو لاړ شئ اوارې علاقې ته چې کوم ځای کې کرل ریبل کېږي هلته لاړ شئ، کرل ریبل کوئ. میدان تهی خو یو وچ ځای دی، نو په دې کې خو څه کرل ریبل نه کېږي. بیا هم یا دغه سفر دی یا د جهاد سفر دی چې تاسو لاړ شئ عمالقو سره وجنګېږئ. الله سره وعده کړې وه چې صرف تاسو لاړ شئ فتح او کامیابي در کوم، خو لیکن دوه خبرې به وي. یو بس تاسو عاجزي وي قولي چې تاسو روان یې نو څه به وایئ حطوتن، یا الله موږ معاف کړي، زموږ ګناهونه معاف کړي. دا بس تاسو ورب او ذکر وي، دا به عاجزي وي قولي وینا. دویم بس تاسو عاجزي وي عملي، عمل به مودئ چې کله تاسو ښار ته ننوځئ نو سرونه به ښکته کوئ، سر به ښکته کوئ او په عاجزۍ باندې به ښار ته ننوځئ. دا دوه تعلیمه الله دوی له ورکړه، خو دوی دا دواړه تعلیمونه بدل کړه په خلاف د پیغمبر علیه السلام د ملګرو نه. نبی کریم علیه السلام چې کله عمرې دپاره روان دی او مکی مشرکین لارې ته ووتل او د مکې مکرمې او د مدینې منورې د لارې منځ کې کېناستل، لارې بنده کړه، مشران وروسته ناست دي او بعضې چې کوم د بدماشان خالد صاحب او د هغه سره ملګري دا مخې فرنټ ته اچولي دي، جنګ دپاره یې فوج اچولی دی. پیغمبر علیه السلام ته په لار کې اطلاع میلو شوه تا ته خو لار نیولې ده نه دي پرېږدي. نبي علیه السلام یې افسوس قریشو تاسو څه جنګ ته بډې والي دي، ولې جنګونه کوئ؟ زه خو عمرې ته روان یم. نو چې کله پیغمبر علیه السلام را نږدې شو دا غونډه لارې ورته پرېښوله. څوک داسې شته چې دا لار پرېږدو په بله لار باندې موږ وباسي او ډایرکټ لاړ شو مکې ته خپله عمره وکړو، دوی به پرېږدو. یو کس را مخکې شو چې ما ته لار معلومه ده خو لار سخته ده. نبی علیه السلام یې به خیر دی، دوی په یو سړک کې پراته دي، نبی علیه السلام چې ځای پورې راورسېد هغه سړک کې پرېښود تاو شه بل طرف ته. دا د غرونو په منځ کې چې کوم دی کنډې کپرې وي، خوړګې وي، خوړونه او داسې کاڼي په دې باندې ټوله قافله د پیغمبر روانه ده. نبي کریم علیه السلام ملګرو ته وایي تاسو حطوتن، یا الله موږ معاف کړي، الله موږ د ګناهونو معافي غواړو. په دې کې سفر وکړی شو، په ډېره سخته باندې د هغه خوړونو په دې خوړګو کې ووتل چې کوم دی حدیبیې بل سیټ ته واخوتل. چې هلته ورسېد پیغمبر علیه السلام وفرمیل ستاسو دا سفر وکړه نه دا داسې سفر و لکه څنګه چې الله بني اسرائیلو ته ویلي. هغوی ته ویلو تاسو شام ته لاړ شئ خو وایي چې حطوتن، هغوی ونه وی او تاسو ووی الله ستاسو ګناه معاف کوي په دې باندې. د پیغمبر داسې ملګري بیا دا خلک چې کوم د لارې ورته نیولې هغه یې پرېښوده، دی بل طرف ته ورته رال دی ورته بنده کړه، نه دې پرېږدو، هلته جدا ټکي. نو دی دا دواړه سبقونه برباد کړه. نو اذ قیل لهم، کله چې وویلی شو دوی ته اسکنو تاسو اوسېږئ هذه القریة په دې کلي کې، وکلوا منها تاسو خورئ د دې کلي نه حیث شئتم چېرته چې مو خوښئ. لویه علاقه ده چې کوم ځای ځان له کرل لیبل کوي، دا خو اوس انسانان دومره ډېر شوي دي، هغه کې خو دا نه و شړې میرې وي. په دغه کلي کې چند خلک آباد دي او نورې غونډې میرې دي چې کوم ځای دې خوښي. وقولوا وایئ تاسو حطوتن، معنا مسألتنا حطوتن، موږ غواړو معافي، الله موږ معاف کړي. دا به ستاسو وینئ او ستاسو عمل بدئ. ودخلوا الباب، داخل شي دروازې د ښار ته سجدن په سجدې.
چې سجده کې سر په ځمکه ولګي بیا خو نشي تللی. مراد د سجدې نه سر ښکته کول دي چې تاسو خار ته ننوځئ نو سرونه ښکته کوئ او په عاجزۍ خار ته ننوځئ. نو که دا دوه کاره تاسو وکړل نغفر لکم زه به بخښنه وکړم تاسو ته خطیئاتکم ستاسو د ګناهونو، یو به دله ګناه معاف کړم. دویمه دا ده وسنزید المحسنین، زر دی چې زیاتې به ورکړم نیکي کوونکو ته. کوم خلک چې نیکي کوي هغوی په نیکو کې به ډېره اضافه وکړم. دا داسې عجیبه کاږه غوندې خلک وو نو چې ووتل نو وینا یې څه وی؟ وی حنطوة الله غنم راکړي. الله ورته وی حنطوة ووایې موږ معاف کړې. دی وی حنطوة او بعضې فرمایي حنطوة فی شعیرة الله وربشو کې غنم راکړي. نو په وربشه کې چېرته غنم وي دا داسې څیز وي چې د هغې د سره څه حقیقت نشته. وربشو کې غنم راکړي. پښتو کې موږ وایو چې کوم دی په سپلمۍ کې ګبین راکړي. نه په سپلمو کې ګبین څه کوي؟ ګبین مچۍ ګګ جوړوي خو په سپلمۍ کې نه جوړوي، دا بېکاره بوټی دی. نو دارنګې دوی وایي په وربشو کې غنم راکړي. لکه وربشو کې څنګه غنمي خو مقصود صرف د الله دا خبرې ماتوله، دا حکم یې ماتول. بیا دویم چې کله ښار ته ننوتل نو بعضې دا فرمایي چې سینې بوټي راویستې او سرونه یې داسې نیغ کړه. اوس قصدن چې یو سړی خبره ماتوي نو ته ووایه چې سر نه ښکته کړې نو سیده خو ځه که نه. نو ټیک ده چې سر نه ښکته کړې جدا قشانې ځه، د اسان تلل دي. په ځای د دې باندې چې ته ځان ته روغ ګران کې چې سر اوچت کې او سینه را وباسې او روانې نو څونه ګرانه خبره دې واخسته. بعضې دا فرمایي چې کله دوی نږدې شول نو کېناستل په کوناټو باندې تولیدل لکه څنګه چې ماشوم ودرېدی نه شي او ایله داسې وي چې کوناټي باندې کېناستی شي او یا پلار نیکه ورته وایي راشم دی په دا کوناټي باندې تولیږي رواني. نو دی ته وویلی شو چې په دې خپو ځای سر ښکته کوي په عاجزۍ ننوځئ. دی څه وکړل په کوناټو باندې تولیدل شروع کړل. اوس دا په کوناټیو تولیدل دا آسان دي او که نه همدغه شانې چې الذي غیر د هغې نه قیل لهم چې دوی ته ویلی شوي وه ادارنګې هغه حکم یې مات کړه چې دوی دې سر ښکته کړي. فارسلنا علیهم راولېږه په دوی باندې رجزا من السماء عذاب د طرفه د اسمان نه. په دوی باندې وبهي مرض شروع شو. الله ډېر حلیم صبرناک ذات دی، بنده ته ډېر صبر کوي. ډېره مقوله ورکي په خپل سر اخترې. نو بس چې دا مرضونه پې شروع شو د چا بدن څخه کېږي او په چا څه کېږي بس په یو څو ورځو کې ترې نه 80,000 مړه شول. 80,000 ترې مړه شول. موسی علیه السلام الله ته سوال کوو بیا دا پلانې مرض دی دا مرضونه نو دا په دې پښتو کې به سرې سرې دانې وختلې د هغې نه به تبه شوله تبه به بلکل کنټرولېدله نه هغه کمې دانو ځای نه به تور شول بس تبه به هی درجې ته ورسېده جو سړی به پرېوته مړ به شو. نو که وي او داسې چې کوم دی وایرس خپاره شي او هر انسان د چا خېټه خرابېږي او د چا سترګې خوږېږي او د چا بله مسله پیدا کېږي او د هغې نه عام خلک مري نه دا وبهي امراض دي. په غیر مسلمو چې الله دا رالیږي دا سزا ورکوي او مسلمانان دپاره دا وبهي امراض سزا نه دا دوی دپاره نعمت وي. الله پاک چې کوم دی دا جمدي پاک کړي د ګناه نه او چې کوم مړه شي هغه ته مرتبه د شهادت ورکوي. مړ شوي هغه ته شهادت مرتبه ورکوي. جم دی الله دې ګناه معاف کړي د مسلمان دپاره دا خیر وي. نو موږ راولېږو په دی باندې رجزا من السماء درته چې مو خوښوي وقولوا وایي حطوة موږ ته بخښنه وکړي ودخلوا الباب داخل شي دروازې د ښار ته سجدا په عاجزۍ نغفر لکم زه به بخښنه وکړم تاسو ته خطیئاتکم ستاسو د ګناهونو سنزید المحسنین زر دی چې زه به زیاتی ورکړم نیکي کوونکو ته. بدل الذین ظلموا پس بدل کې واغستو هغه کسانو چې ظالمانو منهم د دوی نه قولا وینا غیر الذي غیر د هغې نه قیل لهم چې دوی ته ویلی شوې وه فارسلنا علیهم راولېږه په دوی باندې رجزا من السماء عذاب د طرفه د اسمان نه بما کانوا یظلمون په سبب د هغه چې دوی ظلم کوو. الله ته رضا شي زموږ ویلو اورېدل